حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم। قرآن پاک کی اللہ تعالی دا امہات المؤمنین دا حضور علیہ السلام دا بیبیانو ذکر کئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر علیہ السلام پا مومنانو باندے د خپلو ځانونو نه هم زیات ګران دی۔ و ازواجه امهاتهم، او د حضور علیہ السلام بیبیانې دا د مومنانو موریانې دي۔ دین مخکې د حضور علیہ السلام د بیبیانو حوالے سره خبرې شوي دي۔ د حضور علیہ السلام د نکاحونو ترتیبوار سلسله شروع ده، پاغې کې 13 ځل د حضور علیہ السلام پنځم نکاح زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها دغه بیان شوی دی۔ ورپسې نننې زمونږ عنوان دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها حوالے سره دی۔ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د حضور علیہ السلام سره چې نکاح کېدا، نو د حضور علیہ السلام دا نکاح پنځمه وه۔ پنځمه د هغې نه وروستو شپږمه نکاح ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره شوې ده۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ څوک وه؟ دا د حضور علیہ السلام د ترور لور وه۔ د حضور علیہ السلام د پلار خور برا د هغې لور وه، او د دې خپل نوم ام سلمہ نه دی، خپل نوم هند دی، او دا د حضور علیہ السلام سره چې نکاح کېدا نو دا د یو خاوند نه کونډه شوې وه، او حضور علیہ السلام سره د دې نکاح چې کېدا نو دا حضور علیہ السلام دویم خاوند دی۔ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کله کړې ده او څنګه یې کړې ده، ناغه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په خپله باندې بیان کړی دی، حالات یې ذکر کړي دي۔ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما د خپل تره زوی سره حضرت عبدالله بن عبد الاسد دا مې د تره زوی د سره زما نکاح وشوله، او زما او د خپل خاوند ترمنځ ډېر په خوشحالۍ باندې په ښکلي انداز سره زندگی تېرېدله، د اتفاق او د مینې محبت ژوند تېرېده۔ حضور علیہ السلام د نبوت اعلان کړی دی، ما او زما خاوند ایمان هم راوړی دی، مونږ مسلمانان شو، صحابه درجه مونږ ته الله راکړله، خپل خاوند سره مې وخت تېراو، د کفارو د طرف نه مختلف قسم ظلم ستم په مونږ به کېده، خو مونږ هر څه ته ځان نیولی، هر څه برداشت کړي دي۔ دا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د خاوند سره به په خوشحالو باندې شپې ورځې تېرېدې، او زما د دغې خاوند نه 3 بچي وو،
دو پکې زامنو او دوه لوڼه وې. نو 3 یا 4 بچي دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خپل خاون عبدالله بن عبد الاسد نه وو. وی دا خاون مې د تره زوی مو. حضور علیہ السلام سره زما دا خاون تللی دی او په مختلفو جنگونو کې مختلفو جهادونو کې شریک شوی دی، حصه یې اخیستلې ده. د بدر په جنگ کې هم زما خاون جنگېدلی دی او د احد په جنگ کې هم جنگېدلی دی او ډېرې سختې تیرې کړې دي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خپل نوم ما تاسو ته ووی چې دا هندو او د دې یو زوی ډېر نیازبینو، سلما نوم یې و. زوی نیازبینو او سلما نوم یې و. وایي دغه زوی سره به مې ډېره مینه کوله نه وي. خلکو به زما خپل نوم هند پرېښوده او ما ته به ام سلمہ یعنی د سلما مور به راته وي. او د خپل پلار هم د زوی سره ډېره مینه وه، نو هغه ته هم عبدالله نوم به چا نه اخیسته، ابو سلمہ به یې ورته وی، پلار د سلما. یو وخت داسې راغی چې مونږه د مکې معظمې نه هجرت کولو اراده وکړله. خپل خاون عبدالله زه په اوښ باندې کېنولمه او ما سره زما ماشوم زوی سلما دام مخې ته په اوښ باندې کېنو. سفر او مزل شروع شو. چې سفر څنګه شروع شو، سمنځه پورې مزل مو و. لار کې ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي وي زما قام قبیله را مخامخ شوه او هغوی زه رونیوم او زما خاون عبدالله دی هم ودرو او وی زما خاون ته وی چې عبدالله ته خو زمونږ په قام قبیله باندې نه، ته زمونږ د قامه نه، نو پتا زمونږ وس نه رسي ته چې چرته هم ځې نو لاړ شه. خو دا ام سلمہ دا زمونږ د قبیلې ده، زمونږ د طرفه دې ته اجازت نشته چې دا تا سره لاړ شي. دا پتا خرڅه خو نه ده چې ته چرته غواړې دا به بوځې. دا زمونږ د قام زمونږ عزت دی، ته دا ځان سره نشي بوتلی، هجرت نشي کولی. وی زما خاوند زما د قبیلې او زما د قام ډېر مینت زاري وکړل چې زه خپل خاوند یم، زه څه بدله بوزم، زه ځان سره بوزم. دې ځای کې د کفارو د دې ظلمونو نه تنګ یو، د دې په وجه باندې زه د خپله بیبي او خپل بچی ځان سره بوزم. وی زما د بیبي د قبیلې زما اونه منل او ما ته وی چې ته خالی لاسونه ځه. وی ښځې مې ځان سره د اوښ نه چې کوزېده نو ځان سره خپل بچی سلمام کوز کو، غېږ کې نیولې د ماشوم د غېږې دی. او په دغه ټیم کې زما عبدالله رضی الله عنه فرمایي وی زما قبیله را پاسېده، زما قام مخې له راغې. وی چې تاسو دا خپله لور خور زمونږ د قام دی عبدالله سره زمونږ د قام دی سړي سره نه پرېږدی، نو هغه ستاسو په اختیار دی. خو دا کم ماشوم چې دی نو دا خو د دې سړي دی، دا د دې سړي زوی دی او د ده حق کېږي چې دا ده سره نو تاسو به څنګه دا ماشوم اخلی. لہذا دا ام سلمہ رضی الله عنها د غېږې نه ماشوم زوی روشو کو روچتې کو. ام سلمہ رضی الله عنها په کوم ځای چې ولاړه وه دغې ته دا د مدینې منورې لاره وه، د مکې معظمې نه لږ مزل یې کړی و. ابتح نومې علاقه وه، په دغې علاقه یو ډیری وه، په دغه ډیری د پاسه د دغې زنانه نه خپل ماشوم د غېږې بچی شو کولی دی او د خاون قام ترې نه بیل کړی دی، اخیستی دی ترې. ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي وي زه په یو طرف شم، خاون مې بل طرف ته شو او د غېږې ماشوم بچی مې بل طرف ته شو. خاون مې ملاړه هجرت خو یې وکړ.
زه لاړم خپل قام قبیلې په زور زبردستی کینولم چې ته به ورسره نه ځې او د خاوند قبیلې رانه ماشوم هم واخیسته نو نه ماله راکو نه زما خاوند له ورکوي هغه قبیلې ځان سره په خپله ایثار کو چې دا به مونږ سره وي وایي په دې باندې ډېره زیاته خفه شوم لویه صدمه راته ورسېده اوس د سلما مینې خپلې مور له په زړه کې څومره زخم پیدا کړی دی د دې اندازه د دې خبرې نه کېږي چې یو کال پورې دی زنانا خپل خاون او خپل بچی په جدایۍ کې جړاګانې مسلسل کړي دي یو کال پورې مسلسل جړاګانې کړي دي او روزانه چې کله د سارې نور به راوخته نو ام سلمہ رضی الله عنها د کوره به راووته هغه ډېری له به لاړه ابتح نومې مقام و هغې ته به لاړه او تر د ماښامه پورې په هغه ډېری به ناسته وه او جړل به کومه ډېری باندې چې ترېنه زوی او خاوند جدا شوي وو دې ښځې مسلسل یو کال دغه شان جړلي دي جړاګانې فریادونه به یې کول چې ماښام به شو واپس به کور ته راله دا دونه لوی تکلیف د خاوند او د بچي په غم کې تیر کړی دی بیا د هغې نه وروستو هم د خپل قام څه خلک و هغوی پې رحم راغلی دی چېرې د دې زنانه ډېر زیات تکلیف په دې باندې تیر شو او بس دا خپل خاوند ته واپس کول او دې له دا ماشوم هم راغشتل دي نو بس بیا نور د خاوند او د ښځې قام پکې شریک شو او هغوی دا خفګان ختم کو دا زنانې رخصت کړو ماشوم یې ول هغې کې ورکو او مدینې منورې ته یې خاوند پسې ولیږل بیا خاوند سره زندگی تیریده نور بچی هم بیا پیدا شوي دي په دغه دوران کې یوه لورې وه زینب رضی الله تعالی عنها دا وړه ماشومه وه دا لا پیدا نه وه او د احد په جنگ کې حضرت عباس بن عبدالاسد دی د احد په جنگ کې حضور علیه السلام سره او چته د زخرو یو نیزه راغله دی په مټ باندې په لاس باندې ولګېدو او د هغې نه دی کړېده داسې وخت راغی چې د سموده کړه وې کړی دی تکلیف یې تیر کړی دی او بیا آخر د دغې زخمونو نه شهید شو وفات شو عبدالله ابن عبدالاسد د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خاوند دی او وفات شو شهید شو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمائی وی حضور علیه السلام نه زما خاوند یو حدیث اوریدلو او یو ځل زما دا خاوند کور ته راغی او وی فرمایل راته چې ام سلمہ خبر خو نه د حضور علیه السلام نه یو حدیث مبارک واورېدو وی ما ورته وی چې زما خو د حضور علیه السلام د خبرو د اورېدو ډېر شوق کېږي لږ زر راته ووایه چې څه دې اورېدلي دي وی خاوند راته وی چې حضور علیه السلام وفرمایل چې کله یو بنده نه څه شی د لاسه لاړ شي او نقصان او تکلیف ورته ورسي نو دغه بنده د دغه تکلیف په وخت کې انا لله و انا الیه راجعون ووایي او ورپسې یو دعا یې وویله اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها وی دا دعا چې څوک ووایي نو دا کم سیز د لاسه وتلی دی د دې نه بهترین انعام او نعمت به الله ورکوي د دې نه ښه شی به الله ورکوي تاسو هم دا دعا یاده کې که چا سره ریکارډینګ وي نو هغې د ریکارډینګ وکړي نو بیا دعا زوتول به ورته اسان وي حضور علیه السلام فرمایي چاته چې یو تکلیف ورسېد او څه نعمت ترې نه د لاسه لاړو تاوان شو نو د دغه نقصان کېدو په وخت کې انا لله و انا الیه راجعون دی ووایي او ورپسې دا دعا دی وي اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها دا دعا دی ووایي
وی دا کم نعمت چې تلاړو د دین بهترین سو چند بهترین نعمت و الله ورکي. اوس د دې دعا مانس د کې اللهم اجرنی فی مصیبتی، یا الله دا کم نعمت را نه لاړو ما ته مصیبت رسیدو د دې په بدل کې مال اجر او ثواب راکې. واخلف لی خیر منها، او د دې نعمت په ځای راله د دې نه بهترین نعمت راکې. دا له دې دعا معنا نه دا زده کې او چې کله بنده ته تکلیف په دنیا رسی نو انا لله دی وی اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها. دا دعا دی وی الله به دغه مصیبت په وجه په اجر بم ورکي او نعمت به دغه نعمت نه زیات قدردان او ښکلی نعمت ورکي. نو دا ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي وی ما دا حدیث زده کو، دا دعا مې زده کړه. اماوي چې کله ماته څه تکلیف ورسی زه به دا دعا وایم چې ثواب هم ملو شي او بهترین نعمت هم ملو شي. خو ام سلمہ رضی الله عنها څه خبر و چې دا به زما کم ټیم په کار راځي. ام سلمہ رضی الله عنها د خپل خاوند ابو سلمہ سره ډیر محبت کو. و یو ځل دا ام سلمہ کېناسته خپل خاوند ته او ته وی چې زما ته ډیر خوخه، نو وی خاون وته وی چې زما ډیر زیاته خوخه. نو وی دی خزي ورته وی چې ما اوریدلې دي حضور علیه السلام فرمایلی دي چې د کم سړی خزه وفات شوله او دغه سړی بیا واده نه کوي رستو د دنیا نه دغه شان لاړو وادي نه کړي او دغه شان وفات شو، نو په ورځ د محشر خدای به دغه اولنۍ ښځه چې د په نکاح وفات شوې دا به د سره جنت کې یو ځای کوي. او دا مې موریدلی چې کومه ښځه کونډه شوه او د خاوند نه وروستو بل خاوند دی ونه کړ، نو په ورځ د محشر دا به خپل زوړ چې کوم خاوند په نکاح کې خاوند وفات شوی دی وایي دغه خاوند سره به په ورځ د محشر یو ځای کېږي. نوی خاوند ته وی چې نن به قسم اخرو چې زمانه رستو ته بم واده نه کې او زم قسم خورم چې تا نه رستو زه بم بل واده نه کوم. دا قسم به وکړو. نو ابو سلمہ چې کم د دې خاوند دی رضی الله عنه هغه ته فرمایي وي زما تا سره ډیره مینه ده، خو لاس په لاس کې راکه. وی لاسې چې لاس سره داسې یو ځای شو او بیا وله قسم ورکو وی چې زه وفات شمه نو ته به کونډه شي عدت دې څنګه تیر شي فوراً بهترین خاوند سره نکاح وکړه واده به کې او دا زما تالم قسم دی خامخا به واده کې. دې صحابي چې خپلې بیبي ته دا قسم ورکړی دی د دې نه وروستو کله د احد په جنګ کې زخمونه راغلي دي، زخمونو نه وروستو بیا دا خاوند وفات شوی شهید شوی دی. اوس دغه خبره م یاده ده چې خاوند خو قسم را کړی چې واده به کې او بل هغه دعا هم ورته یاده وه. ام سلمہ فرمایي وي چې کله مې خاوند وفات شو وی حضور علیه السلام منکر زما د خاوند تپوس له راغلی او د حضور علیه السلام د سترګو وړاندې دی وفات شو. وی چې وفات شو نو ما د حضور د خولې مبارکې هغه دعا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. وی چې کله مې دا وی چې یا الله د دنه بهترین خاوند را لراکې نو وی په زړه زړه کې مې دا خیالو چې د دې خاوند نه بهترین بلا بل خاوند په مخ د ځمکه کمځي دا خو دومره د ښکلي اخلاقو مالکو چې داسې بل خاوند سو هم که ماته ملو شي. حضور علیه السلام ناسته او د دې د خاوند داس بدن نسا اوتلا روح پرواز وکړو وفات شو. سترګې غړې پاتې شوې حضور علیه السلام خپل لاس مبارک باندې ولا سترګې پټې کړې او د هغې نه وروسته بیا د غسل د کفن دفن انتظام وکړو چې جنازه په حضور علیه السلام کوله. ابو سلمہ رضی الله عنه باندې حضور علیه السلام چې جنازه کوله نو عام طور د جنازې 4 تکبیرونه دي. حضور علیه السلام صحابه کرام ځان پسې ودرول او ابو سلمہ رضی الله عنه باندې چې جنازه کوله نو دغه وخت کې د 4 تکبیرونو په ځای حضور اقدس صلی الله علیه وسلم 9 تکبیرونه ووی.
چې 9 تکبیرونه وی سلام وګرځید جنازې نه فارغ شو نو صحابه کرام را مخ کې شو د الله محبوبه جنازه کې تاسو خطا شوې کول سهو د نو شو د سلورو په ځای 9 تکبیرات تاسو وی حضور علیه الصلاۃ والسلام متفرمای دا یو داسې عظیم صحابي وفات شوی شهید شوی دی چې دا خو لا 9 تکبیرونه پورا 10 تکبیرونو لایق دی چې په د اوویل شي ځکه دا د ډیر لوی عالی شان مقام دی په د باندې د 9 په ځای 10 تکبیرونه ویل پکارو دا ډیر اوچت مقام لري دغه ټیم چې دا خاون وفات شونو ام سلمہ رضی الله عنها داسې پاتې شو خفغان به کو جړه به کولا او دی وخت کې د ام سلمہ رضی الله عنها معشوم د پیدایش امیدو سو موده چې تیر شو یو سور وځي سو لحظه او سو وختونه تیر شو د ام سلمہ رضی الله عنها یو معشومه پیدا شو د معشومه په پیدایش باندې د خاون د وفات هغه عدت تیر شو عدت الوفات تیر شو د دین رستو بیا چې څنګه عدت تیر شوی د معشومه له نوم زینب کې خود او د عدت تیرې دو سره صدیق اکبر رضی الله عنه د خپل نکاح لپاره پیغام را لېږل دی چې ام سلمہ ته وایي چې صدیق اکبر رضی الله عنه تا سره د نکاح کولو خواهش لري ام سلمہ رضی الله عنها دغه د صدیق اکبر رضی الله عنه د نکاح پیغام قبول کړي نه دی یو څو ورځې چې تیر شو حضور علیه السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل وی لاړ شه ام سلمہ له زما د طرف نه د نکاح پیغام ورکړه چې حضور تا سره نکاح کولو خواهش لري چې ام سلمہ رضی الله عنها ته عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې شو دغه وخت کې د ستر او د پردې حکم لانو عمر رضی الله عنه ورته کېناستو او ته فرمایي چې یو بهترین خوشخبری می تعالی راوړې د حضور د نکاح پیغام می راوړې د تا سره حضور علیه السلام د نکاح خواهش لري په دې باندې ام سلمہ رضی الله عنها ډیره خوشاله شو او عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وی تاسو داسې پیغام راوړې چې کلم زره دین انکار نشم کوله خو ماته یو څو رکاوټونه دي یو څو مسلې دي یو مسله دا ده چې زما ګڼ بچی دي بله مسله مې دا ده چې زه ډېره غصه ناک یم غصه په نه خبر راځي او بله مسله مې دا ده چې زما واړه بچي دي د دې پرورش کول غواړي عمر فاروق رضی الله عنه حضور له دا پیغام راوړو چې هغې ته دا 3 مسلې دي حضور علیه السلام ورته وی چې د دې دا ماشومان دي دې سره زه ځکه نکاح کوم چې دې ته په دې ماشومانو په تربیت کې آسانتیا او سهولت ملو شي چې زه د دې خدمت وکم د دې بچو پرورش وکم تربیت وکم نان نفقې خرچه وکم او هر چې دې ته د غصې د راتلو مسله ده چې ما له غصه ډېره راځي زه به ورته دعا کوم الله به غصه کنټرول کې او قابو کې ساتي او بلې دا مسله ویلې وه چې زما عمر هم ډېر دی نو دی عمر ډېر نو خو د بچو سره او د غمونو سره زړه کمزوری شوی عمر یې 40 کاله نو حضور علیه السلام ورته د دې په جواب کې وفرمایل چې زما عمر ډېر دی زم بوډا یم او تم د غمونو بوډی کړه نو خیر دی بوډا او بوډی به یو ځای شو زه به تا سره واده وکړم نو حضور علیه السلام ام سلمہ رضی الله عنها پس په خپل د نکاح پیغام لېږلی دی او بیا د هغې د نکاح خبره وشوله ام سلمہ رضی الله عنها حضور علیه السلام ته راواده شوله نو حضور علیه السلام وله کم کور ورکړی دی نو تیر بیان کې زینب بنت خزیمه رضی الله عنها د هغې کور تاسو ته ما ویلیو چې د حفصه او د عائشہ صدیقی رضی الله عنهما د دوی د کور
په منځ کې یو کورو زینب بنت خزیمه رضی الله عنها له ورکړو چې هغه 3 میاشتې حضور علیه السلام سره وخت تیر کړی دی، هغه ترنه وفات شو. نو بیا حضور علیه السلام ته دغه کور خوشي پاتې شو. نو حضور علیه السلام چې کله ام سلمہ سره نکاح وکړه نو د حفصې او د عایشې بیبي په کورونو په منځ کې هغه کم د زینب بنت خزیمه کورو په هغې کې دا واچوله دیره کړه، دا ستا کور شو. نو حضور علیه السلام ام سلمہ رضی الله عنها سره واده وکړو. دی له به غوسم ډېره ورتله او دی کې حیا ډېره زیاته وه. ام سلمہ رضی الله عنها ډېره زیاته حیاداره وه او طبیعت یې نه منله چې زما د خاوند نه رستو زما به بل خاوند وي، خو د الله فیصلې وي او د حضور فیصلې وي. د هغې په وجه حضور سره نکاح شوې ده، خو اوس هم لا طبیعت دا خبره اخیستې نه وه. د نکاح کېدو نه وروستو چې کله تنهایي شوه د دې ځان له کور شو، نو حضور علیه السلام چې به کلم کور ته راغی نو دی به زر ځان یو اړخ ته که او د دې وړه لور وه زینب، دا به زر را په غېږ کړه اوچته به یې کړه او ځان سره به یې کلکه نږدې ونیو، ځان به یې هغې سره په خبرو کې مشغول کو، دې وړې سره به یې ځان مشغول کو. نو حضور علیه السلام به دا ښه نه ګڼل، خو دې ته ویل هم نه شو. حضور علیه السلام ټیم غوسته او دې بیبي د خپل حیا د وجې حضور علیه السلام سره ډېرې خبرې هم نه دي کړی. نو حضور علیه السلام بهر تللی دی، څو ورځې چې به کله مسلسل به راغی دې بیبي سره به کېناسته نو دې به زر خپله ماشومه راواخیسته په غېږ کې. نو حضور به پوه شو چې یاره د دې حیا دې ته مخکې کېږي. نو حضور علیه السلام به واپس د کور نه بهر لاړو. بهر یې د ام سلمہ رضی الله عنها یو ورور رضاعي هغه سره خبر وکړه چې دغه شان مسله ده، زه چې کله کور ته ورشم دا به خپله لور زینب راوچته کې غېږ کې به ونیسي، زه واپس راشم. حضور علیه السلام چې کله دغه صحابي ته وي دا د ام سلمہ ورورو رضاعي هغه راغلی د ډېر په غوسه باندې او دې له تنبیه ورکړی، ماشوم یې ترې د غېږې واخیسته او بهر یې وویسته، دا به تا سره نی، دا به ما سره زما خورزه ده. او بیا حضور علیه السلام چې کله هم راته دې سره خبرې اترې به کېدې، ناسته ولاړه میل ملاپ به کېده. حضور علیه السلام د دې بیبي د بچو ډېره خصمانه کړې ده، پورا تربیت یې کړی دی او د دې نه وروستو د دې بچي په خپل قام کې د هغې نکاحونه کړي دي، ودونه کړي دي. دا کوم چې ام سلمہ د کوم زوی په نوم باندې یادېږي حضرت سلمہ رضی الله عنه، دا صحابي دی چې دې کله د نکاح عمر ته ورسېده نو حضور علیه السلام وله د خپل تره لور د حضرت حمزه رضی الله عنه لور امامه رضی الله عنها یې په نکاح کړه وته. نو حضور علیه السلام د ام سلمہ د بچو نکاحونه خپل خاندان کې کړي دي. حضور علیه السلام سره ډېر بهترین طریقه باندې وختونه تیر کړي دي او دې د حضور علیه السلام سره ډېره زیاته مینه کړې ده. حضور علیه السلام به ام سلمہ رضی الله عنها سره بې کچه محبت و، تر دې چې حضور علیه السلام یو ځل دې ته وفرمایل وایي که ته ما نه غواړې تا سره زه 3 ورځې شپې هم تېرولی شم، او وایي که ته غواړې چې ما سره 7 شپې ورځې تېرې کړه نو 7 شپې ورځې هم د سره تېرولی شم. وایي ام سلمہ رضی الله عنها ورته وفرمایه چې د الله محبوبه دغه نورې بیبیانې به خفه شي، د دې وجې نه بس دا 3 شپې ورځې را سره ښه دي چې تېرې کړې او 7 شپې ورځې مه تېروه، هغې نورو بیبیانو لم ټیم ورکول پکار دی. نو حضور علیه السلام دې سره دومره بې کچه محبت کړی دی. یو ځل حضور علیه السلام ام سلمہ رضی الله عنها کره تشریف فرماو او یو سړی کور ته راننوته، صحابیو دحیة الکلبی رضی الله عنه کور ته راننوته او حضور علیه السلام سره یو شیبه خبرې وکړې، خبرې اترې وشوې چې فارغ شو، دا صحابي واپس ووته، دا لا د پردې حکم نو شوی. چې دا صحابي واپس ووته نو حضور علیه السلام د
ام سلمہ رضی الله عنها نه تپوس کوي وی دا چې ناستو دا دیو پیجند چې سوکو دا بیبیو ته چې او د الله محبوب دا بم لا سوک نه پیجنې دا خو دحیة القلبی دی رضی الله عنه صحابی دی. حضور علیہ السلام تو فرمایا چې نه دا دحیة القلبی نو دا داغه په شکل جبرائیل علیہ السلام راغلو او ما سره مختلف خبرې وکړه تا وره ام سلمہ رضی الله عنها ډیره خوشاله ما د جبرائیل خبرې په خپل غوږ اوریدلې دي. دا ډیره بختوره وه او د حضور علیه السلام سره بې حده بې کچه بې اندازې محبت و. بیا یو وخت داسې راغی چې حضور علیه السلام دې سره چې دا نکاح کوله نو دا د 56 کاله په عمر کې کړې ده. د ام سلمہ رضی الله عنها عمر دغه وخت کې 40 کاله دی. د حضور علیه السلام عمر مبارک 56 کاله دی. بیا 9 کاله چې تیر شو د حضور علیه السلام 63 کاله عمر چې پوره شو حضور علیه السلام دنیا کې پاتې نشو وفات شو د دنیا نه رخصت شو او دا د ټولو بیبیانو د پاره یو عظیم او المناک واقعه و د خفګان چې حضور علیه السلام په دنیا کې پاتې نشو. ام سلمہ رضی الله عنها وخت تیرو زمانه تیرې دی بیا ام سلمہ رضی الله عنها د خپل دین د پاره ډیر لوی خدمات کړي دي ډیر لوی مهنت کړي دي د دین خدمت کو یو وخت داسې راغی د بوډاپې عمر ته ورسېده سلور د پاسه اتیا کاله عمر کې په 63 هجری کې دا وفات شوله. ام سلمہ رضی الله عنها په وفات باندې ټول صحابه کرامو ته ډیر لوی غم تکلیف او درد او مصیبت اور رسیدو ځکه چې په ټولو بیبیانو کې صرف آخري بیبي ام سلمہ رضی الله عنها پاتې شوې وه. ام سلمہ رضی الله عنها ژوندۍ وه د دین علاوه نور د حضور یوه بیبي هم ژوندۍ نه ټولې وفات شوې وې. 63 هجری کې ام سلمہ رضی الله عنها دا د حضور آخري بیبي و چې وفات شوله ام المؤمنین چې وفات شوه دا غي نه ډیر لوی تکلیف خلکو ته ورسېدو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راغی او ام سلمہ رضی الله عنها باندې جنازه وکړه. تاسو ټول وایې انا لله و انا الیه راجعون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.